بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو او بیا خاص کر زما افغانیان ورونو، دا تقریبا یو هفته کېږي په دې سوشل میډیا باندې او اخباراتو کې په میډیا باندې خو نه راځي. په افغانستان کې یو واقعه راغلې وه، نو بیا خاص کر زمونږ افغانیان ورونو ته دغه دی یو اپیل دی چې بهی دنیا ډېره لرې تللې ده. تاسو دا اوس هم په دغه کې پراته یې، په دغې جاهلتوب کې او په دغې یو په تکه توره تیاره کې پراته یې. وایي چې یو جومات ته یو خر راغلی او خر راننوتو او په جومات بیا یو کس خر ویشتو وله، نو بیا د خره مالک راغی او په جومات کې تقریبا 13 کسان ویشتي وو. بیا هغه 13 کسانو والا کلیوال ولګېده او کنه ویډیوګانې ټولې دغه شیر شوي دي او تاسو وګورئ د جومات هغه او بیا د خر هغه نه ده او نور ټولې شیر شوي دي. بیا یې وله په کلي باندې حمله کړې ده د هغه نورو خلکو مخالفینو. په هغې کې تقریبا 33 ښځې مړې وې، ټوټل به کې 51 کسان مړه دي. نو اول خو ته مونږ دا دغه دی چې بهی جومات ته خر راننوتو نو ځناور دی، څه دنیا یې نه ده ورانه کړې، د ویشتلو څه ضرورت دی؟ خو په قلار یې ونیسئ او ویې باسئ. دویمه خبره ده که خر ویشتل شو نو د خر په سر باندې دونه مړي کول، نو دا خو بلکل هسې جاهلتوب دی او دغه هغه د پیغمبر علیه السلام د دور لا مخکې زمانه ده. دا خو افغانستان کې پته نه چې هغه مخکې زمانه شروع شو کیسې چللی چې په لار کې به یو پیغمبر علیه السلام د دور له مخکې زمانه نه وه چې په لار کې به یو مشرک سملاستو، بس په هغې لار باندې به چا پلار به بیا څوک به ورپسې خپه نه وکټ کړي، نه وخوا کېدو به یا به دې وجلی نه و. نو لکه د افغانستان خلکو هغه شی ذهن ته مکمل راوستو. زمونږ بیا دا دغه د افغانیانو ورونو ته چې بهی خاص ټیک ټاک حکومت ته باندې راغلی دی. دغه افغانیان چې کوم دي دا طالبان، دا هم ستاسو خلک دی، که د اشرف غني و چې هغه هم ستاسو خلک و. دغه شان په پاکستان کې 3 کاله یو کال مخکې د عمران خان حکومت او اوس د شهباز شریف لري او نواز شریف لري د زرداري لري حکومت دی. نو دا بدلیږي را بدلیږي، دغه څه خبره نه ده. خو دا کم مرګونه چې شوي دي په دې باندې مونږ ډېر دغه دی د افسوس خبره ده چې افغانیان ورونو دا ډېر په تیاره کې پراته دي. دنیا ډېره ایډوانس تلې ده او د دې خبرو ډېر دغه وکئ، مخنیوی وکئ، ځکه چې خر ننوتو جومات ته نو څه دنیا خو نه ده ورانه شوې، تا راغلو خر دې ویشتو. نو تاسو په دې دغه باندې وګوره، اخبار په دې سکرین باندې تاسو سره اخبار دغه ښکاري، په اخبارونو ډېر زیات راغلي، خو زموږ میډیا د افغانستان داسې دغه خبرو نه شیر کوي. والسلام.